امام بخاری رحمت الله علیه په ماشوموالی باندې پلار یې وفات، مور یې د ځان سره روان کو حرم ته. چې کله فارغ شو نو امام بخاری رحمت الله علیه د مور ته وایي مورې زه خو ډېر ماشوم یم، خو تا ما ته ویلیو چې زما د پلار لوی ارمانو چې زما دا بچی د دین عالم جوړ شي. پلار خو مې مړ دی، خوښه دې نه ده زه به په دې مکه معظمه کې پاتې شم. دلته په مسجد حرام کې ښکلي ښکلي عالمان دي، د هغې نه به د دین دا علم زده کم. مور یې یو ساعت سوچ کوي، پلار دې مړ دی بچیا، ته ماته یتیم پاتې یې، ستا په سر څوک د شفقت لاس راښکوونکي نشته دی، دلته تا زه د چا په سهاره باندې پرېږدم. مور یې ځي او د کعبې شریفې د بیت الله غلاف په لاسو کې نیسي او بره اسمان طرف ته ګوري، د سترګو نه اوښکې تویېدل شروع کیږي، ربه یتیم بچی الله ستا په کور کې ستا په اسره باندې پرېږدمه. الله د پلار یې ارمان و، زما ارمان دی ښکلی عالم ترنه جوړ شي. هغه د یوې مورکۍ دعا وه، الله رب العالمین د محمد ابن اسماعیل نه دومره لوی عالم جوړ کو چې نن ټوله دنیا امیر المؤمنین فی الحدیث منی چې د حدیثو په علم کې د ټولو نه لوی علم د الله رب العالمین امام بخاری رحمت الله علیه لور کړی و. او په هر دینی مدرسه کې په دوره حدیث کې د هغه لیکلی شوی د حدیثو کتاب بخاری شریف دا پړاویږي. دا د یوې مور دعا وه. بچیانو تاسو چې نن دې مقام ته را رسیدلی یئ دا ستاسو د میندو دعاګانې دي، دا ستاسو د پلرونو دعاګانې دي چې تاسو دې مقام ته را رسیدلی یئ. یاد ساتئ خپل پلار به چرته په دعا کې نه یېروئ. زه د خپلو عالمانو وروڼو ته هم دا وایم، زه وایم چې دا تاسو دا تور او سپین پټکي په سر کړي دي او په مصله باندې ودرېږئ، په منبر باندې کینئ، په مسند حدیث باندې کینئ، حدیث پڑھاوئ، په مسند قرآن باندې کینئ، ترجمه شروع کئ، مسند افتاء باندې کینئ، فتوی لیکئ. تاسو چې چرته جرګې ته لاړ شئ خلق مخکې کی څوک د کټ بر سر ته کینی، مخکې درنه څوک نزي. دا دومره لوی احترام چې تاسو ته نن نصیب شوی دی، یاد ساتئ خپل هغه زمیدار پلار په دعا کې چرته مه یېروئ. په خپل علم نو کړی خو په تا باندې علم کړی و، په خپل په ځان ډېرې سختې او تکلیفونه کړاوونه تېرول او ته یې د ځوانۍ په حالت کې په مدرسه کې کېنولې وې. ستا برخه کارونه به هم په خپله باندې کول، صرف په دې غرض او په دې نیت باندې چې زما دا زوی به عالم شي، د دین کار به کوي او وروستو به الله رب العالمین د دې دینی خدماتو د برکته زما قبر روښانه کوي او ما ته به الله رب العالمین جنت را نصیب کوي. زه اکثر د خپلو ملګرو ته وایم، د عالمانو ته دا وایم، زه وایم علما کرام وروڼو لاړ شئ د خپل پلار قبر ته ودرېږئ، دعا ورته وکئ، دا جی تاکو په ما باندې علم نه وی کړی، نن به زما په سر د نبی علیه السلام د وراثت دا تاج نو پروت، نن به زه د نبی علیه السلام وارث چرته هم نو ما.